18,600 روپۍ د سوي دکان نه بعد هغه قرض کړی او دې سړي له ولېږلی. دا دلکه زما دا خبره اوري د الفاظ د کیمرې مناسب نه دي په دې پیر و بتاڼه باندې چې دا غټه کیمره لګولې ده. د دې څه صورت حال دی دلته چې تاسو کوم سی سی ټي وي کیمرې په دکانونو کې لګېدلي د دغه څه صورت حال دی. نو ورسیز پاکستان ته په درخواست کوي زموږ پښتانه خپل غیرت پیژني خپل پښتو پیژني خپل وست خپل بل ګاونډي سره د خپل کلیوال سره موږ به دې ستانه ښه پوهیږو. ته د ریلیف ورکولو په ځای باندې تم زما په شانتي چانده کوي تم زما په شانتي سوال کوي تم زما په شانتي کټي خو هغې نمایندګان راغلي وو نو هغې هم داسې لکه سړي چې ګټې ښه دی او چانده کې یې روي د بار مقدم راولېږئ نو ستا کار خو دا نه دی. ستا کار دا دی چې ته به راځې زما نه به پیسې زما خلکو ته به چې پیسې ورکړه. چیرمن صاحب دا راته ووایي چې تاسو د هغې کسانو سره نن میټینګ وکړو د چا چې کیبینونه سوي وو څه دلاسه موله وکړه او څه خو هغې ته امید ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ پاچا ویلج کونسل ون چې کوم دی پای کې یو ډېر لوی حادثه راغلی وه. 17 کیبینونه پای کې اور ورته لګېدلی او هغه سوي وو. دا هغه کیبینونه دي چې د کومو کیبینونو نه به د خلکو د کور چوله چلېده. عام طور هم په دې حکومت کې او په دې دور کې چې خلک کور ته خپلې کټوایله څه اوسي نو دا ډېره زیاته لویه خبره ده. بیا هم دې خلکو به محنت کاوه دا د دې خوړ په غاړه باندې به د سایډونو باندې ځان له تختو یو دوکانونه جوړ کړي او خپله محنت مزدوري به یې کوله او د شپې به یې خپلو بچو له څه نه څه رزق کړو. د دې چې موږ کوم حساب ولګاو نو دا 17 کیبینونو والا اوس ما راغوښتي ویلج کونسل ته دفتر ته د دې سره پای شپه باندې هم د پاچا کلي د خلکو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ډېره زیاته شکریا ادا کوم او د پولیس پاچا پیر بابا پولیس سټیشن ایس ایچ او دغه د پوره ټیم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دوی ډېر زیات لوی کار کړی. د څومره حادثه چې شوې دا هم لویه ده خو که مثال دی به د وخت باندې نه وی راغلی د خلکو په وخت باندې دومره لوی محنت نه وی کړی دا به ډېر لوی نقصان و او داسې نقصان به و چې د هغې تلافي به نه کېده. دا څه 16 کیبینونه دي. د دې سره زما میټینګ وشو چونکې زه په خپله باندې نه وم په کلي کې نو بلکل کورني ډېر مسایل وو چې پای کې زه وم نو چې زه اوس رالم بېګا چې څنګه رالم نو ما به دې پسې په خپله ورغلم دوی ته مې وویل چې یاره سبا به ویلج کونسل په دفتر کې کښېنو ما چې زه په دې خبره باندې ځان پوهه کړم نو دا ما چې کوم حساب کتاب د دې سره وکړو نو دا د 72 لک روپو نقصان د دې خلکو شوی دی. د دې 16 کیبینونو پیسې دا چې خلک راغونډي کې نو مطلب دا دی چې د چا په ګیره کې کم سپینو په ویښتو کې کم سپینو دغه د ټول ژوند محنت او مزدوري چې وه هغه ور سوې ده. بیا په دغې هغه کې دوی له مختلف خلک راغلی دی هغې ورسره امداد کړی دی. فرید مولي صاحب زه ویلی شم دغه یو پکې ارګنایزیشن دی د فیصل په نوم باندې هغې پکې خپل سیز کړی دی. د هغې نه علاوه د عمار ابونیر باندې بهر ملکونو نه د امریکې ملیشا او د کنیډا د خلکو چې کوم دی هغې دوی سره امداد کړی دی. څه نه څه شکل کې خلکو کړی خلکو چې کوم خلکو عام د ملک شهریانو سټیزنو او هغوی زموږ د خلکو سره مدد وکړو چې مختلف اورسیز پاکستانو یا دلته پاکستان کې دننه چې کوم خلک وو زمونږ ګاونډ کې په چاپېرچل کې کوم خلک هغوی مدد وکړو. خو کوم ته چې موږ مور او پلار وایو نو هغه حکومت او سټیټ دی. د هغې نمایندګان راغلي وو نو هغې هم داسې لکه سړي چې ګډې ښه دی او چانده کې یې روي د بار مقدم راولېږئ لکه د حکومت نماینده په دې حیثیت باندې راځي چې لکه ته رالې ستا حکومت څه د حکومت کار څه دی د سټیټ کار څه دی چې دوی ریلیف ورکړي خپل شهریانو ته خپل سټیزن ته ریلیف ورکړي. ته د ریلیف ورکولو په ځای باندې تم زما په شانتي چانده کوي تم زما په شانتي سوال کوي تم زما په شانتي کټي ښودی دی. نو ستا کار خو دا نه دی. ستا کار دا دی چې ته به راځې زما نه به پیسې زما خلکو ته به چې پیسې ورکړه. ستا کار دا دی چې زه به ستا سره د خپل سټیټ ته طرفه څه کوم. د ته بني ادم چې کوم راغلی نو ته د سټیټ نماینده یې د نماینده په حیثیت باندې راغلی نو چې کوم د دې وفد دا د ډیپټي کمشنر کوم رالیږلی و زه چونکې به دغه ټایم نه وم که نه ما باقاعده ویلي مو او د هغې ځای نه مثال چې زه د کلي نه بار وم نو ما چې خبره کوله نو مناسب ځکه نه لګېده چې زه په خپله په کلي کې وم نه. نو په کار دا ده چې د سټیټ کم نماینده وفد راغلی او هغه تا ته وایي چې چانده وکړه
هغه ته وایي چې یاره ته مهیر زراعت ته زما درخواست دی، هغه وایي چې اورسیز پاکستان ته زما درخواست دی. نو اورسیز پاکستان ته په درخواست کوي. زمون پښتانه خپل غیرت پیژني، خپل پښتو پیژني، خپل وست خپل بل ګاونډي سره د خپل کلیوال سره مونږ بدیستانه خپ ویو. پکار دا چې تر سټیټ نمائندای نو تر سټیټ ته طرفه ته دا وایا تا ما ته اوس دې کیبینونو والا مرګرو وي دې دکانونو والا مرګرو ما ته دا خبره وکړه چې مونږ دا لیدلی چې دې لګي دا شارټ سرکټ څنګه شارټ سرکټ تا کیبینو ګوره کم کیبین نه چې اور لګېدلې د کم نه چې سټارټ اغستلې شوی پای کیبین کې حسینګل د بجلی تار نشته ته څنګه وجه شارټ سرکټ و شارټ سرکټ نو دې پوری طور تحقیقات وکړي شي. بي پي او صاحب ته مې درخواست دی او ډپټي کمشنر بونیر ته مې درخواست دی چې تاسو د فوري طور د دې نقصان مونږ له سنه سره کوئ او د دې به باقاعده کاروایی کوئ او تحقیقات ته وکړي شي. د دې تحقیقات ته په دې طور باندې وکړي شي ستاسو سره په دې پیرو به تړنه باندې چې دا غټه کیمره لګولې ده د دې څه صورت حال دی. دلته چې تاسو کوم سی سی ټي وي کیمرې په دکانونو کې لګېدلي د دغه څه صورت حال دی. باقاعده چې تاسو دا وګورئ چې دا نقصان په کم ځای کې چا لګولې د دې هغه سړی چې کم سړي دا کار کړی دی نو چې هغه سړی باقاعده معلوم کړی شي. که ته دا ووایې چې نامعلومه سړي کوي نامعلومه سړی خو په پاکستان کې خلک وژني هم نامعلومه سړی اور لګي به هم نامعلومه سړی خلک پټي هم نامعلومه سړی د خلکو نه ډکیتي هم نامعلومه سړی کوي. نامعلوم په پاکستان کې نه معلومیږي. نو باقاعده د دې خلکو د هغه جزانانو چې د هغې د خدای نه علاوه ګورې بل څوک نشته د بونیر ټول افسران ته زه وایم ګوره د دې یو دا ګوره د الله تعالی عرش ته رسي مه کوئ د خپلې د دغه عیش عشرت نه راوځئ او د دې خلکو باقاعده د دې خلکو چې کوم ملزمان دي کوم مجرمان دي هغه تاسو راوباسئ او دې خلکو ته مخامخ کشي او باقاعده د 72 लाख روپۍ دا لږ نقصان نه دی 72 लाख روپۍ دا لږ نقصان نه دی. د دې احساس هغه سړي ته کېږي کم سړي چې د 72 लाख روپۍ راغونډې کړي د چا سره लाख روپۍ وي د چا سره نیم روپۍ وي د چا سره 2 لک روپۍ د چا سره 3 لک روپۍ وي دا د ټول ژوند هغه موړي ده د ټول ژوند د محنت هغه جمع کېدلو هغه ټولې روپۍ دا دي دا د 16 خاندانونو روپۍ دي دا د 16 خاندانونو چولې بندي شوي د دې پوری طور د دې هغه وکړی شي. پرون زما الخدمت فاونډیشن صدر اکبر خان ایډوکیټ صاحب سره هم خبرې شوي دي او هغې زما نه باقاعده د دې لیسټ او د دې اپلیکیشن زر څه غوښتي دي. زمونږ د صوبې چې کوم صوبایي صدر دی خالد وقاص صاحب د الخدمت فاونډیشن د هغې سره به زه رابطه کوم او ستاسو د ویډیو په وساطت باندې زه الخدمت فاونډیشن ته هم درخواست کوم ما ورته ویلي هم دي انشاءالله هغې به زمونږ سره به دې کې فوري طور مدد کوي. یو خبره بله زه تاسو ته کومه دا کومه پښتو ده او دا کومه مسلماني ده او دا کوم انسانیت دی چې دلته کې دوه زما وروڼه دي یو پرینګل دی یو شکیل دی. تاسو ګورئ که نه په دې میډیا باندې تاسو د نمبرې چې ورکړی شي نو د دې دوو کسانو ته پرینګل ته سړي ټلیفون کو زه ریکارډ کړی یم او زه د دوبۍ نه اوس راغلی یم او زه تاله پیسې در کوم ته ما ته 18,600 روپۍ راولېږه او زه تاله د پایله او دا کیسه برابروم او چې 18,600 روپۍ ګوره پرینګل زما په خیال د پروټو وړوکې غونده کې دکان دی انتهایی کمزوری دی. 18,600 روپۍ د سوي دکان نه بعد هغه قرض کړی او دې سړي له ولېږلی دا دلکه زما دا خبره اوري د الفاظ د کیمرې مناسب نه دي که دا خبره زما دی اوري نو ته دې ته وګوره چې د پرینګل دکان سوی دی د هغه سره په کور کې څه نشته د هغه سره د خوراک څه نشته هغه پیسې قرض کړي 18,600 روپۍ او تا دې در ولېږلې او دا ورسره فراډ وکړو بیا او دې 50,000 نورې راولېږه. بیا بل زما بل رور دی هغه شکیل دی هغه ته یې چې ستا سره امداد کوم او ستا نمبر ما معلوم کړی 12,000 روپۍ ورته یو ولېږلې او 12,600 روپۍ ورته نورې ولېږلې نو دا 24,600 روپۍ د دې شکیل رور نه زما ولېږلې. دا انسانیت چرته لاړ دا پښتو چرته لاړه دا مسلماني ستاسو چرته لاړه تاسو دومره بې حسې تاسو دومره فکر کار نه کوئ چې ته د دومره غریب سړي سره ته دومره پراټ کوې دی د یو سړي ټول موړي سوی ده د سړي ټول روزګار سوی دی په اور باندې لمبه شوی دی
د هغې نه بس ته د سره دا پراټ کوي، د هغه نه ته دا پیسې اخلي. نو دا مې ډي بي او صاحب ته درخواست دی چې ډي بي او صاحب تا ته سوال کوم، د دې عاجزانانو دا نور هر څه کېږي خو دا کسان خو له معلوم که که نه چې دې دا نمبر زه به ډي بي او صاحب له انشاءالله په ورځ دوه کې ځم، د دې ټول ډیټیل به له زه اوسم، د دې د کیبینونو چې کوم ذمه داران دي زه به ورسره یم او زه به ځم او د دې خلکو ډي بي او صاحب که زما د اواز ته اوري نو دا وکړه د خدای دپاره چې د دې پرینګول او د شکیل سره کومه معامله شوې ده نو دا پوری طور د دې هغه وکړی شي. شکریه.